السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما طرفنا ټول امت مسلمه ته که په وطن باندې وي او که مسافر وي د ورکوټ اختر مبارکي اختر مو ډېر ډېر مبارک شه. تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال. او د هغې نه پس زه یو ضروري خبرې طرف ته راځم، خو تاسو اول نمبر دا خبرې واورئ، د دې نه پس زه بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. لومړنۍ ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ او څلورمه ورځ. لومړنۍ ورځ باندې به د یوې بجې نه شوګانې شروع کوو او د دویمې، درېیمې، څلورمې ورځ نه به د سهار نه شروع کوو، اتو نهو نه یا لسو نه. نو انشاءالله تاسو ټول سره به د اختر پر ورځ دلته ملاقات کېږي. الله هم تل ژوندي او آباد ساته. عزتمندو، تاسو د دغه جهانګیر خان دا خبرې واورېدلې. دغه وایي چې په 400 کې به زموږ څلور ورځې شو وي. په دغې شو کې څه وي؟ دغه ډانسونه به وي، دغه ګډېدل به وي، د شریعت نه خلاف کار به وي، دغه ګانې به وي، دغه ډنګ ډکور به وي. دا ټول ناجایز دی او حرام دی او زموږ نوجوان چې کوم دی هغه بربادۍ طرف ته بوځي. د دې په خلاف باندې تاسو د جمعیت علماء اسلام د یو عالم د مفتی عبدالرؤف صاحب دا خبرې واورئ. ضلعي انتظامي په نوټس کې دا خبر راولم او دا ورته یو پیغام ورکړو چې تاسو په دې اخترو کې د میوزیک شو د کاکا خیل شادي حال یا په نورو میلو کې د سردریاب یا د باغچې وغیره د ضلع 400 کم ځایونو کې د تاسو دوی له اجازت ورکوئ، نو دا به زموږ د کارکنانو د جمعیت علماء اسلام او د عام ولس د مذهبي او د دیني خلکو دپاره یو ډېره د خفګان او د پریشانۍ خبره وي. د دې وجې نه ګڼو کارکنانو او ګڼو ملګرو ما سره دا رابطه کړې ده چې که چېرې دوی د شو میوزیک شو د کاکا خیل شادي حال کې انتظامیې د ضلع اجازت ورکړه، نو بیا به دا مونږ منع کوو او چېرې به هم دا مونږ نه پرېږدو دغه ځای کې. عزتمندو، تاسو د مفتی عبدالرؤف صاحب د دې په خلاف باندې خبرې واورېدلې. دغه رنګې تاسو د مفتی عبدالرؤف صاحب د دې په خلاف باندې ډي سي ته چې کوم دی په موبایل باندې خبرې واورئ. السلام علیکم ورحمت الله. څنګه یې ډي سي صاحب ته کار خیریت دی؟ بله مې حضرت ستاسو دا خبره دغه کې راوستله نوټس کې. ما سره داسې ډېرو کارکنانو مسایل راسي لکه رابطې کوي جمعیت والا ملګري دي داسې نور مختلف ځایونو کې. دا یو د کاکا خیل شادي حال چې کوم دی نو دې کې یو شو انعقاد شوی دی. هغه جهانګیر خان یو دم دی که نه، هغه به راځي. څوک دم دی لکه که نه جهانګیری ورته وایي. هغه دا ګریوان هم شلولې دی، داسې په فیسبوک باندې چلېږي که نه، چې دلته کې به زه شو کوم او نوجوانانو ته دغه کړی دی. او هغې باندې لکه ډېر زیات د جمعیت علماء اسلام خصوصا او لکه د نور مذهبي دغه والا ډېر لکه دغه راځي، هغه رد باندې بیانات راځي په دې سوشل میډیا باندې چې دا به بالکل نه کېږي او که کېږي نو بیا به مطلب دی چې مونږ پر زور کوم بندو دی. عزتمندو، تاسو د مفتی عبدالرؤف صاحب دا خبرې مو اورېدلې چې ډي سي ته چې کوم دی د دې په خلاف باندې خبرې کړې دي چې دا کار تاسو منع کوئ یا نه منع کېږي. نو داسې نه چې په دې کې مخکې ته نور مسایل رانه شي، یعنې په دې کې نقصان چې کوم دی یو بل ته ونه رسي. نو تاسو خو یو عالم ولیدو چې هغه د په خلاف باندې بیان کوي، د دې په خلاف باندې ډي سي ته چې کوم دی پیغام رسوي، سرکار ته چې کوم دی خپل پیغام رسوي چې دا کار تاسو منع کوئ، د دې چې کوم دی تاسو روکتام وکړئ. خو مونږ خو دغه خلکو بیان وانه اورېدلو چې کوم خلک سحر او ماښام په علماو پسې غاپي، سحر او ماښام د علماو خلاف وي، سحر او ماښام د علماو د بدنامۍ کوشش کوي، چې هغه خلکو د دې په خلاف باندې بیان وکړو یا هغه خلکو د دې په ناکامولو کې چې کوم دی کوشش وکړو. بلکې دغه خلک خو غواړي دا چې دا فحاشي د عام شي، دا خلک خو غواړي دا چې دا ډنګ ډکور د عام شي، دا خلک خو غواړي دا چې دا ګانې د عام شي، دا خلک خو غواړي دا چې زنانې د بهر ته راوځي. نو که دغه خلک د دې په خلاف باندې چې کوم دی بیان شروع کړي، د دې په خلاف باندې بهر ته راوځي، نو بیا خو دغه خلک په خپل مقصد کې ناکامه شول. نو د دې وجې نه موږ د علماو دفاع کوو، د دې وجې نه موږ په دغې علماو پسې ولاړ یو چې الحمدلله دغه علما په نیک کار کې زموږ نه هم مخکې دي او د بد کار په منع کولو کې هم زموږ نه مخکې دي.
دغه رنګي کوم دغه علما اسمبلی ته ورسو مونږه کامیاب کو دا سینه چې تولې وسیټو د سیټونو ورکه او بیا د هغې نه د لوی لوی کارونو دمکه نه بلکې په دې سطح باندې چې ټول ملک اختیار دي تور کې نو ان شاء الله په ملک ونه بیا دغه فحشانه وي نه به چې کم دې دغه غړېدل وي نه به دغه ډانسونه وي بلکې دغه رنګ به د فحشو خلاف وي او کم چې نه کارونه پاغي کې به د مخ کې وي او کدا سینوي دغه غلط خلک چې کم د مونږ راولو نو بیا به هر طرف ته چې کم د هغه فحاشي وي الته به اوریانی وي الته به چې کم د شریعت نه خلاف کار وي نو الله رب عزت زموږ علما په هر میدان باندې کامیاب او کامران لري وما علينا الا البلاغ